حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورہ ابراہیم آیات نمبر 41 پارہ نمبر 13. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا سوچت دعای اکڑا دخبل ځان لپاره بخنه اغوستله چې ربنا اغفر لي او زمون رب ما ابخا اوس دلته سوال دا ده چې ته چې بخنه غواړې دا خو د دې لپاره غواړې چې مخکې ستا نه ګناه شوې ده نو ته بخنه غواړې نو دغه ګناه چې ستا نه مخکې شوې ده قد سلف قد سبق دغه بخنه مغفرت تل خدای غواړي بل طرف ته وقد ثبت عصمة الأنبياء عليهم الصلاة من الذنوب د انبیاء کرامو عصمت د ګناه نه پاکېدل دا په قرآن او احادیث سره ثابته مسله ده. بیا ابراهیم علیہ السلام ولی دا اویل چې ربنا اغفر لی خدای ما وبخ. جواب دادا چې د حضرت ابراهیم علیہ السلام مقصود د دې مغفرت نه چې ربنا اغفر لی د دین مقصود د ابراهیم علیہ السلام صرف او صرف التجاء الى الله ده. خدای ته التجا کول کنه خدای ته زاری کول خدای ته جړا کول او قطع الطمع من كل شيء لا من فضله وكرمه او بلدا چې د هر څه نه د هر شنه خپل امید کټ کول تمه کټ کول او صرف د الله فضل تکي نستل الله د ابراهيم عليه السلام مقصود او بل دا چې والاعتراف بالعبوديه د ابراهيم عليه السلام مقصد د خپل عبودیت بنده کېدل او اعتراف کولو چې خدای زستا بنده ستا عجز بنده. ګوره پیغمبر چې د چا اولاد کې خدای 14,000 انبیاء کرام را لېږلي وو د ګناه نه پاک هغه هم لاس اوچت کو چې ربنا اغفر لي خدای ما وبخ. ولوالدي خدای زما مور و پلار وبخه. اوس دلته سوال دا ده چې د ابراهیم علیه السلام مور و پلار خو کافر و مشرک و بیا ولې ابراهیم علیه السلام د مور و پلار لپاره د مغفرت دعا وغوښته؟ بل ځای سورہ توبہ کی اللہ فرمائی
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة توبة کی اللہ فابندی اولگا ولکنا ما كان للنبي یو پیغمبر لرا دا مناسب ندا دا جائز ندا دا اجازت نشتا نچا ایماندار لرا دا اجازت شتا ان یستغفروا للمشرکین چه دا مشرکانو لفار دا مغفرت دعا اغوالی استغفار اغوالی دا نچا پیغمبر تا اجازت شتا نچا ایماندار تا اجازت شتا ولو كانوا أولي قربا اگر چاغ خلق چاگی مغفرت ورطا غواری اگر چاغ یخپل وکنا رشتداری وی لکا ابو طالب چی دا جناب رسول اللہ سکترو کنا جناب رسول اللہ لا منکو چی محبوب ابو طالب لفار ببخنا نغوارے دا خاتمه بفکفر کیگی من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فاستغنى چدوی تختار شوا دوی تفتع لگیده چدا جهنم والا دیده دوی خاتمه بفکفر پشربان کی یو طرف دا لافا بندی اولگا ولا چدا کافر لپار باستغفار نغواری بل طرف تارت ابراہیم ولیدا مغفرت دعا اکڑا چی والی والی دیا خدای زما مور فلار او بخیر دا ولی جواب دادا اللہ خپل قرآن کی جواب ورکړي چې وما كان استغفار إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم خدای بخبر د دې خبرې جواب کو چې د حضرت ابراهيم عليه السلام بخنه غسل ولوالدي واغفر لأبي إنه كان من الضالين د ابراهيم عليه السلام بخنه لار ته غسل کنا دا نو دا خبره مگر دا پدی وجه چې ابراهيم عليه السلام پلار سره وعده کړی و فلار سره دا وعده کړی و فلار ورته ویل بچیا لارجمنك واهجرني مليا او ابراهيم کبوتانو پس دی بدر دی پرین خودلے نو سنگسار بدی کڑما زرا نو رکش کنا دا کور دا خار دا عراق نی اشارو کنا حضرت ابراهيم علیہ السلام تلو کی ورطویل سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ویل پلار د زرد زبستان فار د خدای دربار کی
بخنه وغواړم الله فما ډېر مهربان ده حضرت ابراهیم علیہ السلام دا وعده ورسره کړی و وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه حضرت ابراهیم علیہ السلام وعده ورسره کړی و چې زه به تا ته بخښنه غواړم چې کله فتح ورته ولګېده که نه خپله وعده یې پوره کړه چې پته ورته ولګېده چې انه عدو لله الله ورته ویل ستا پلار زما دشمن ده د ایمان نه راوړي د خاتمه به په کفر کېږي تبرأ منه حضرت ابراهیم علیہ السلام تینا بیزار شو دفلان لفاره مغفرت دعا پری خودل پری خودو د کافر لفاره د بخنی دعا نشی غستای کنه چو کافر مرشی تدا نشی ویلی چه خدای آغا بخا آغا خدای نبخی آغا د کفر حالت کی تلائی ده ها که یو کافر ژوندی یو مسلمان د بخنی دعا ورته غواړي نو نیت به دغه دعا نه داوي چې خدای د هدایت توفیق ورکړي د کافر لپاره به دا دعا غواړي چې اللهم اهدهم خدای د هدایت توفیق ورکړي دې او که یو کافر مړ شي حالت کفر باندې د بخنی دعا بیا نشي ورته غوستای نو د ابراهیم علیہ السلام هغه عذر خدای په خپل بیان دریم نمبر دا زمون ایمان والو لپاره ډېر لوی خوش خبرې ده او د حضرت ابراهیم علیہ السلام فمون باندې دا ډېر لوی احسان لاس یې اوچت کړو چې وللمؤمنین خدای ایمان والا چې څومره دي کنه ټول وبخه وللمؤمنین خدای ایماندار ایمان والا چې هر زمانه کې تر قیامت پورې ټول وبخه یوم یقوم الحساب پاغه ورځ باندې چې حساب ودرېږي یعنی د قیامت پر ورځ خدایا ونزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين الله میدان حشر کی بد قیامت پورز ترازو بقدروما یو بلکی بستانی اعمال تللیشی بلکی بدی بد کستانی کیا بد عمال درائی ددانے دسپیلنی ددانے برابر وغمل بدی امرا ولم کنا تلکی بیدرواچی ومکنا فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكفى بنا حاسبين إن الله سريع الحساب الله وعزد حساب لپاره یوازې کافی ما ډېر پتون دي سره به حساب عالم حضرت ابراهیم ته فتح و د قیامت د ورځې د هیبت ځکه دا دعا وکړه چې وللمؤمنین یوم یقوم الحساب خدای ایمان والا چې څومره دي دغه ټول وبخه په هغه ورځ چې کله حساب لپاره دی جمع شي قیامت برفا شي کنه حساب شروع شي
دا د ایماندارو لپاره ډېره لویه خوشخبري ده چې ابراهیم علیه السلام د هرې زمانې د ایمان والو لپاره یې ګوره د مغفرت دعا غوښتلې ده. اوس چې پیغمبر لاس اوچت کړي چې خدای ایمان والا وبخه بیا د ابراهیم علیه السلام په شان پیغمبر خدای چرته هم د خپل خلیل دعا نه رد کوي. لا يرد الله دعاء خلیله. د ابراهیم دعا چرته خدای نه رد کوي، خدای ضرور قبلوي کنه. ایمان والا به ټول خدای بخي، ایمان والا به خدای ټول بخي. د دې نه دا ثابت شو. لیکن مفسرین لیکي چې ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة. دې کې ډېر لوی عظیم بشارت او خوشخبري ده د ټولو ایمان والو لپاره کنه د مغفرت چې خدای به بخي. ربنا اغفر لي او زمون رب ما وبخكنا ولوالدي او زما مور فلار وبخا وللمؤمنين خدای ټول ایماندار وبخكنا کلا یوم یقوم الحساب فغورز باندې چې حساب ودرېږي کنه خدای په خپل حساب کتاب شروع کړي د قیامت ورځ میدان حشر کې کنه. ها حافظ الفوری فرمای چې فارسات چې خدای قاضي شفیع پاک نبی وي. فارسات چې خدای قاضي شفیع پاک نبی وي. زاریا پزان چې دغ میدان فراشي قافلی چې د یمین شمال بیلیږي. قافلی چې د یمین شمال بیلیږي. ما حافظ لقافلی د یمین شمار کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.